رڼا رڼا ده دغه څوک راځي ای خدایه چې محفل کې شور غوغا ده دغه څوک راځي ای خدایه په محفل کې شور غوغا ده دا د شباب خیل خاندان یو ګل دی چې خبره پرې دنیا ده دا د شباب خیل خاندان یو ګل دی چې خبره پرې دنیا ده چې ګلونه یې تر غاړه دا یې موږه مسیحا ده جناب ډاکټر خالد رضا صاحب ته درخواست ده چې هغه سټیج ته راشي او خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب ډاکټر خالد رضا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول خود تاسو د سکول انتظامیه دغو استادانو دغو بچیو غواړو شکریا ادا کوم چې زه مو نن د ښکلي محفل ته وبلله اما ته مو یو خوښۍ یوه موقع برمنده کړه عزیزانو یہ علم و تعلیم اهمیت نه څوک انکار کولی سي موږه که مسلمانانو خپلو مشرانو انبیاو پیغمبر علیه السلام اسباقو ته وګورو ښه اهمیت د تعلیم ته ورکړی ده اول چې کلام جبرائیل امین موږ پیغمبر علیه السلام سره کړی ده آیې علم وال کلام کړی ده اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھ اللہ کا نام لے کر بیا یو ځای بل ځای پیغمبر علیه السلام ویلي دي زه یې علم کمره یم علي یې دروازه ده بیا به تاسو ته معلومه وي چې ډېر ځای د حضرت علي اقوال علم متعلق راغلي دي یو ځای یوه واقعه ما خیال ده راغلې ده چې حضرت علي ته 10 کسان راغله دا یې ورته وویله چې یا علي ته نن موږ ته د دولت علم فرق وښوه علي ورته وویله چې تاسو 10 کسان راغلي یو زه به نن تاسو ته دولت علم 10 فرقونه ترشم یو کس ته ور مخکاوه یو فرق علم او دولت ورته واضح کاوه څه خو به دغه چې ما ته کېدای شي معلوم نه وي خو څه چېرته معلوم دي یا به زه ته اوس لږ وښاوم لکه یو یې ورته وښاوه چې علم انبیاو وراثت دولت فرعون نمرود وراثت علم استعمال سره ډېرېږي دولت استعمال سره کمیږي علم چوک تر چې پټولی نسی دولت تا نه چوک پټولی سي علم شلای کوي سړی دولت سړی خورجنی علم سره سړی سخی کېږي فیاض ورنه جوړېږي دولت سره سړی کنجوسه بخیل جوړېږي چو کیسې داسې نورې ما ذهن ته اوس که نه راځي خو 10 فرقونه حضرت علي دو ته کس په کس وښول علم اهمیت یې ورته واضح علامه اقبال موږ دغې اوسنۍ وختو چې یو ښله یا یو رهنما تېر سړی ده علامه اقبال علم ډېر زیات اهمیت بیان کړی ده جای بې جای بچیو سکول تعلیم علم اهمیت واضح کړی ده یو ځای خو یې استادانو نه ګیله کړې ده یو شعر ده که استادانو یادي زه یې وایم خو خفه کېږي به نه استادانو ته یې داسې ویلي دي چې دا بچي چې دي دا شهینان دي تاسو خو داسې سبق علم ورکو چې دونه خټې جوړو شعر داسې ده شکایت ہے مجھے ان خداوندان مکتب سے کہ سبق دیتے ہیں ان شاہی بچوں کو خاک بازی کا یو ځای بل ځای علامه اقبال یورپ ته تللی و یورپ چې یوې کتابخانې ته لاړی هلته یې چې د خپلو مسلمانانو کتابونه ولیده د لیکل
شیان د نوٹ کړه بیا ډېر په خپه سه چې موږ مسلمانانو کتابونه چې کښلي شیان دي د موتیانو نام ورکړه موتیانو هغو کتابو ته علامه اقبال خپل شعر چې موتیانو نام ورکړه ویلی چې دا موتیان دلته پراته دي دا چوره ظلم د موږ سره موږ خپلو جانو سره مسلمانان چوره ظلم کوو بیا هغه شعر یې داسې ویلی و کتابونه یې چې چیک کړي وو چې شعر داسې د ما خیال دا کہ یہ جو علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی یہ جو علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پارا مطلب لد کیسے دادا چه علم بیخی داسې یو قیمتي شی ده چې موږ یې دغه قیمت ښودلی نسو الله دې وکړي چې موږ دا ادارې داسې ابادې وي دغسې کښلې وي استادانو ته مو دې خدای طاقت ورکړي او خدای دې کښله عقل زړه ورکړي او خدای دې دو ته نورې دغه درجې ورکړي چې د موږ دا کښلو بچیو ته داسې تربیتونه ورته ورکوي الله کښلي ډاکټران کښلي انجینران کښلي بریګیډران ورته و چې جوړی انشاءالله نن خو چې ما دا حال منصور سکول ولیدی بیخي مې زړه خوشحال څه الله دې دغه سکول ته دغو استادانو ته ورځ یا شپې چې ترقي 2 ګنا 3 ګنا 4 ګنا ورکړي یو ورته زه بیا شکریا ادا کوم په دغو ټکو سره زه اجازت غواړم خدا حافظ हर सरा तवाया हो वतन तमे हिस्माया हर सरा तवाया हो वतन तमे हिस्माया दामिल अगयार बसर को विनो गटले दे